أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سورة بقرة شروع آيات دي يوسلو يم نمبر مخی آیاتونو کی څلورم بابو د یو سله شپږ او ییم نمبر آیاته پورې. په دې کې دویم کارته دعوا د توحید ذکر کوله او بیا یې رد کا او په شرک فعلي باندې په هغې اته دلایل عقلیه بیا زورنه وه مشرکینو لره و بیا تخویف اخرویه و تبري وه د متبعینو د اتباعونه او رده په تحریماتو لغیر الله باندې او په نظر لغیر الله او په آخره کې بیا تخویف ورکیا کاتمینو د حق لره. مخکې آیات کې هغه خلک چې بلا دلیله هغوی په مشرانو پسې روان وي د قرآن او د سنت نه د هغوی په عمل باندې څه دلیل نه او دیا تقلید او اتباع کوي د آباو، نو دا کار الله وی د مشرکینو بلا دلیله خبره منل او دې کار ته عمل د شیطان وه چې دا عمل دی د شیطان د هغې انجام داو چې بیا به د ځانه بعضې شیونه حلالول او بعضې به حرامول. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې وویلې شي دیو ته، دا صیغې د مجهول دې دپاره راوړې ده دې کې تعمیم ته اشاره ده، یعنی هر وخت کې چې دیو ته مؤمنان څه خبره وکړي او دعوت ورله ورکړي نو بس دی دلیل کې دا خبره کوي چې بل نتبع ما الفینا علی آباءنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سره دی هم نه څوک مراد دي؟ یو قول دا دی چې د دې نه مراد یا ایها الناسو کې چې کوم الناس دي هغه ترې مراد دي، یعنی هغه خلک چې هغوی له دعوت ورکړي چې د الله حلالو ته حلال ووایي او حرامو ته حرام، نو دی ویه بل نتبع ما الفینا علی آباءنا، بس موږ ته چې مولیان او خپل پیران سوی موږ به هغوی ته حلال او حرام وو. دویم قول دا دی چې د لهما دا اشاره ده منافقینو ته، چې منافقینو ته کله وویلی شي چې اتباع د ما انزل الله کوي، دی وی نه، دلیل کې خپله آبا پیش کوي.
درېمه قول دا دی چې د دې نه مراد یهودیان دي. یهودیان چې یهودو ته کله وویلی شي چې اتباع د ما انزل الله وکئ، دی وایي نه، بل نتبع ما الفینا علی آباءنا. د مشرکینو سره لوی دلیل هغه اتباع د آباو ده. بس د دی غټ دلیل دا دی، بل د دې سره څه دلیل نه وي. یو خو دې مقام باندې ذکر دی، سورت بقره ده او 180 نمبر آیات دی. دویم نمبره دی بیا دقه خبره کوي، سورت مائده آیات وګوره 140 نمبر آیات. بای کې دی دا وینا کوي چې بس منګه د آباو تابعداري کوو. په 140 نمبر آیات د مائده اومه پاره کې وایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کله چې وویلی شي دیو ته راشئ هغه څه لره چې رالیږلي دي الله، وإلى الرسول او رسول لره. قالوا دی وای حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، کافی دی منگ لرا هاغا چې منگا مندلی دی پلارونه پاغی باندی. بس آباو تابیداری کئی. دارنگی دویم سورت زخرف وګوره، سورت زخرف آیات دی 22 نمبر پارا دا 50 پارا 22 نمبر آیات. آلتا بیا پا آباو پس روان دی. بل قالو بلکی ویل بدئی انا وجدنا آباءنا علی امه، منگا مندلی دی اخپلا پلارانو لرا علی امه په یو طریقه باندی، و انا علی آثارهم مهتدون، او منگا دا غیا په نقش قدم پسی اقتدا کو، پس منگا غی پسی روانی. دویما د دیو سره دلیل داو اتباع الظن، بس ګمان پسی روانی خوار دلیل و سره نویه تش ګمانونه کئی. وګوره یونس آیات دی 18 نمبر پارا د 11 نمبر آیات دی. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، تابداری نکی اللہ و زیاد دا دیونا الا ظن مگر دا گمان، ان ظن یقیننا گمان لا یغنی پیدا نور کیا دا حقنا چشیزا سپیدا اللہ ندرک. دارنگیا دریم بدیا قیاس فاسد کاو. قیاسی فاسده بے کولو لکه دا وګوره په سورت صاد او آیات دی د سورت صاد 5 نمبر آیات سورت صاد پارا د 5 نمبر آیات کی ہوئی سورت صاد کی اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
وای دا خلکه چې دا پیغمبره ګرځئ ډېرو معبودانو لره الها واحده یو معبود. دا خو یې ګوره د هر یو تکلیف دپاره د هر مصیبت دپاره ځان له الهه دي او دا د یو د ټولو نه یو اله جوړی. دا د عقل نه بعیده خبره ده. د دې ته ویه قیاس فاسده. څلورم بدیه ابتراء علی الله کوله، په الله باندې به دروغ تړل، دلیل به ورسره نور نو په الله به دروغ ویله. سورت اعراف وګوره آیات دیه 176 176 نمبر آیات د سورت اعراف او پاره د نهمه 176 نمبر آیات سورت اعراف پاره دا شپږمه پاره کې دا راځي ابتراء علی الله. آیات دې اتیشتم د دې اعراف اتیشتم نمبر ګوره اتیشتم اتمه پاره کې راځي اتیشتم نمبر آیات دی د سورت اعراف. افتراء علی الله به کولو. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. کله چې دی وکړي د بېحایي کار نو دی وایي موږ موندلي دي په دې باندې پلرونه. والله امرنا بها او الله حکم کړی موږ ته د دې بېحایي کولو. په الله باندې دروغ تړي دی. دارنګه پنځم بدیه اتباع الهوا، د خواهش تابعداري به کوله. دقه صورت وګوره سورت اعراف 176 نمبر آیات کې وایي. سورت اعراف 176 نمبر آیات کې وایي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. دا د دیو د مولا مثال الوی پیریو الاړې دنیا یې خوښه کړله او دین یې پرېښودلو او د موسی علیه السلام خلاف ودرېد. ومنګه خوښه ویلای منګه پورته کړې وې په دې علم او په دې آیاتونو باندې، لیکن دا مایله شو دنیا ته واتبع هوا او روان شو په خواهشاتو پورې. نو اتباع الهوا د دی بل دلیلو. او بله امام قرطبي ویه بل د دیو تقلید فاسده و، فاسد تقلید به کاو د ځانه. اوس ګوره د حق نه چې کله سړی اوړي او د حق د اړولو دپاره د دې دپاره چې یاره دا حق زه ونه منم، د هغې دپاره څو طریقې شوې؟ نو د هغې دپاره 5 طریقې شوې. یو اتباع الآبا، په آباو پسې روانېدل. اوس د آبا نه منګه اخلو چې د آبا نه مراد څوک دي؟ دا نیکه پلار یادی که نه څوک سپینګیري یادی که څوک پیران یادی مولان یادی څوک یادی؟ نو یو اتباع الآبا دا دلیل و د دیو سره د حق نه د اوړېدلو. دویم دلیل د دیو سره اتباع الظنو، په تشو ګمانونو پسې به روانو. دریم دلیل د دیو سره قیاس فاسده و. څلورمه دلیل د دیو سره ابتراء علی الله و، په الله دروغ تړل. پنځم دلیل د دیو سره اتباع الهوا و. اوس زمانه کې چې کله یو سړی د حق نه اوړي او کلم یو سړی حق مسله پریدي، قرآن پریدي، سنت، هغوی به دا 15 دلایلو کې یو دلیل وایي. ته به یې ګورې د دې 15 دلایلو نه هټ کر څوک دلیل نشي ویلی. دا 15 دلایل دي چې سړی د حق نه اړی. اول دلیل اوس هم خلک وایي منګه یاره وایي د اکابرو په قول پسې روان دي. ګوره اکابر خو اکابر دي. هلکه اکابرو نه ستا څه مراد دی؟ اکابر خو بریلیان هم دي، بدعتیان هم دي، داسې بېلګام هم دي وغیره وغیره.
اکابرین برحقا قرآن کریم چې آبای برحقی موحدین یک نو دا آغی دا اتباع ثبوت په قرآن کریم کشتا چې اکابر دی څه برحقی او ستا کابر او ستا مشر د توحید او د سنت پابند یک نو دا غي اتباع شتا د قرآن نه ثابته ده هغه به توضح وښیمه چې هر اکابر او هر آبا ګوره ګمراه نه دی لکه آبا او آبا خبره ده صحیح ده لکه اوس مثال کې تور یو مولا دی یو عالم دی هغه د دنیا پسې روان شو قرآن او حدیث هغه پرېښودله نو ته به ټول مولان نه بدنامې د بني اسرائیلو کې مولا عبدالله بن سلام هم و داسې د هغې نور ملګري مو لیکن عبدالله بن سلام د قرآن او د حدیثو اتباع وکړه او بلعام بن باعورم د دیو مولاو په زمانه د موسی علیه السلام کې او مستجاب الدعوه یعنی هغه سړی چې دعا به الله نه رد کوله ډایرکټ به قبلېدله الله و هغه لاړې دنیا ته مایله شو مثل الکلب الله مثال به د سپي شو نو هغه هم مولا دی دلته دا مولا دی د دې یو الله تعریف کړی دی او د دې یو الله مذمت بیان کړی دی نو دقه رنګې بعضې آبا چې دي هغه ګمراه دی نو د ګمراو آباو د ګمراو اکابرو د ګمراو مولیانو اتباع دا حرامه ده دې پسې مزه او چې کله یو عالم برحقی د هغه د قرآن او د حدیثو موافق وي نو د هغه اتباع بیا فرض ده په پسې به ځي بیا اوس مسله دا ده چې دلته د آباو نه څه مراد دی دی ګوروئ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَلَائِكَةً چې ویلې شي دیو ته اتبعوا روان شئ تابعداري وکړه ما د هغه څه انزل الله چې الله را لیږلي دي قالو دی وایي په جواب کې بل نتبعو بلکې منګه تابعداري کوو ما د هغه څه الفینا علیه آباءنا چې منګه موندلي دي په هغې باندې پلرونه دلته مفسرین ویا امام راغب ویا د آبانا مراد دلته علماءنا نو اوس په معنی دا وکړي ما الفینا علیه آباءنا ای علماءنا هغه پسې روانیږو چې منګه موندلي دي په هغه باندې مولان نو اوس چې کله بدعتي ته ووایه چې دا سیاست دی د جمهوریت دی د قرآن خلاف دی او یره مولا چې دی و دا دلیل مشرکین هم رسول الله ته ویلی دی چې الفینا علی علماءنا منګه موندلي دي په دې باندې مولان و چې مولا ستا روان یې دا تا گنج بخش ته او په هغې غلاب چړاوی او د هغې تعظیم او تکریم کوي مولا ستا روان یې او د سلیما ابتدا کوي او یا ستا یو شیخ الحدیث روان شوی او هغه د یو شو ابتدا کوي په شو کې نستی او د شو ابتدا وکړي یا د سلیما ابتدا وکړي یا د عرس ابتدا د هغې وکړي یا د عید میلاد النبي وکړي یا د څلوېښتم یا د شپې وکړي یا د شب بارات او د پنځلسي وکړي نو دا کارونه خو په قرآن او حدیث سره ثابت نه دي کنه ته څنګه وی چې یاره مولا پسې زه روان یم نو مولا پسې ځه په آباو پسې خو په څنګه آباو پسې ځه په هغه آباو پسې ځه چې کم آبا په شانته د یوسف د آباو وګوره سورت یوسف 38 نمبر سورت یوسف آیات دی 38 نمبر او پارا دا دولسمه پارا 38 نمبر آیات آبا و پسیزا خودسی آبا زان لگورا لکه یوسف چی کتیو واتبعت ملت آبائی ما تابیداری کړی دا د دین د خپل پلرونو دا باباگان او آبا می څوک دیا
ابراهیم د یو نوم ابراهیم دی، د بل نوم اسحاق او د بل نوم یعقوب. نو تم وې کنه زه په خپل آباو پسې زما آبا څوک دی؟ آبا محمد رسول الله، ابو بکر، عمر، علی، عثمان. د آبا دی دا ورته پیش کړه. دیو کې دا کارونه کړي نو دغه آبا خو موږ دغه ته وو، ائمه خو موږ دغه ته وو، امامان خو زمونږ دا دي، ائمه زمونږ دغه دي، زمونږ علما دي، زمونږ سیدان دي، سید الرسول دي، سید الصحابه دي، موږ په هغې پسې ځو. ښکته راشه تابعینو پسې ځه، صحیح ده، تبع تابعینو پسې ځه، حق پرست علماو پسې ځه چې د هغې تمسک بکتاب الله او بسنت رسول الله په هغه پسې ځه. نو دلته معلومه شوله چې د بدعتي او د مشرک او د بریلي اول دلیل خلک د خیر القرون دي، او په خیر القرون کې علماء کرام او محدثین او ائمه او فقها دي. نو ګوره چرته دا آیاته د بیلګامو په شانتې په هغوی چرته پیټ نه کړي. باطل پرسته خلک د دې نه دا معنی اخلي، ځکه هر سړی خپل پیټی وړه کوي که نه په قرآن. ما خو تا ته ویله چې هغه تفسیر به معتبري کم تفسیر چې دی د قرآن او احادیثو مبارکونه ثابت دی، او یا قول د صحابي دی یا د تابعی دی. نو نه صحابه کرامو نه تابعینو دا آیات په تقلید محموده باندې دلیل نه دی ګرځولی. اوس مسله دا واوره، یو دی تقلید په عقایدو کې او یو دی تقلید په فروعی مسلو کې. تقلید په عقایدو کې دا د هیچام نشته، او نه په امت مسلمه کې د دې خبرې څوک قائل دي. تقلید د عقایدو زمونږ د عقیده ده چې الله یو دی، زمونږ د عقیده ده چې محمد رسول الله اخیری پیغمبر دی، زمونږ د عقیده ده چې قرآن کریم د الله اخیری کتاب دی، زمونږ د عقیده ده چې باس بعد الموت حق دی، زمونږ د عقیده ده چې خیر او شر په قدرت د الله کې دی. په دې کې مونږ د هیچا تقلید نه کوو. چې تا ته څوک ووایه چې الله یو دی او آسماني کتاب اخیری دا قرآن کریم دی، ته په دې کې د چا مقلد یې؟ وی په دې کې تقلید ته ضرورت نشته. دا مسله اظهر من الشمس ده چې دا نمر راختې اینې که نه، نو تا ته څوک ووایه چې د نمر په راختلو دلیل، د دې دلیل ته ضرورت شته؟ دا د بدیهیاتو نه ده. بدیهیات هغه مسائلو ته وایي چې په هغې باندې دلیل څوک غواړي. د هغې په خارج کې زه بل مثال د طالب د پوهې دپاره ورکوم. یو سړی دی او هغه ستانه پوښتنه وکړه چې دا غر غټ دی او کو د غنم دانه، نو ته به ورته وایې چې هلکه دا غر غټ دی، هغه به وایي دلیله، نو ته به ورته وایې چې په سترګو ړوند نه، په دې څوک دلیل نه پیش کړه. د غنم دانه خو په کروړاو د دې غر نه جوړیږي، دا غر غټ دی تی په سترګو نه وینې. دا بدیهی مسله ده. په بدیهیاتو باندې څه نشته؟ قرآن کریم کې تا ته دا مسله په هر صورت کې کړې ده چې الله یو دی. په بل مقام کې ته الله رب العزت دا مسله کړې ده چې الله رب العزت وایي پیغمبر آخری پیغمبر دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی. په بل مقام کې ته وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه، په بل ځای کې ته وایه ګوره وبالیوم الآخرة هم یوقنون. دا مسلو باندې څه نشته؟ دلیل نشته. په دې کې د چا څه نشته؟ تقلید نشته. تقلید په دې کې څوک نه کوي. نو دا مسله یاده که چې په عقایدو کې څوک تقلید قایل نه دي، هیڅ څوک هم نه دي قایل، نه بریلیان، نه مبتدعه، نه اهل سنت والجماعت، نه مؤمنان، هیڅ څوک هم په عقایدو کې نه دي قایل. ما سوا بعض علما وایي چې په عقایدو په تقلید کې یهود، نصارا
او مشرکین دا قائلو د تقلید په مسلو په عقایدو کې، خو هغوی بیا بعضې علما د تفسیر وایي چې نه دیم نو قایله، هغوی به صرف چې عالم به وله حلاله کړه هغې ته به حلال وه، او چې وله به حرامول هغې ته به حرام وه. نو دیم په حلت او په حرمت کې وی قائلو د اشیاو، خو د الله په وحدانیت کې، د الله په کارسازۍ کې، د الله په مالکیت کې، په رازقیت کې ته به وینې قرآن به وی چې تاسو ته تپوس وکئ چې مالک څوک دی، رازقم څوک دی، متصرف څوک دی، دی به وی الله. دیو د چا نه ده منلې، دی داسې نه وایي چې په دې کې موږ د آباو خبره منو. صحیح شوله، دا خبره لاړه. دریم جز د آیات د مسئلې دا دی چې تقلید دی په څه کې؟ په غیر واضحه مسائلو کې چې د هغې وضاحت موږ ته نه معلومیږي، هغه الله په اهل علمو کولاو کړی دی. اهل علم د هغې څه کوي؟ وضاحت کړی دی. بیا اهل علمو کې یو هغه اهل علمو نه یو محمد رسول الله دی. وس یو مسله ده په قرآن کریم کې الله وی اقیم الصلاة، په بل مقام باندې وی وآتو الزکاة، په بل مقام باندې وی اتم الحج. اوس په دې مسله کې اقیم الصلاة کې منځ وکړه، نو د مانځه د رکعتونو تعداد په قرآن کې نشته. قرآن کې داسې تا چېرته لیدلي چې د سحر 2 رکعته فرض دي، د ماسپښین 4 رکعته فرض دي، د ماښام د مازدیګر 4 دي، د ماښام 3 دي وغیره. دا په قرآن کې نشته. الله وی واقیموا الصلاة، بس مونځ وکړه. دویم الله وی وآتو الزکاة، زکات ورکئ. اوس د زکات د ورکولو دپاره څومره نصاب ضروري دی چې ستا سره به څومره مال ویه چې د هغې نه به ته زکات ورکړي. د هغې دپاره شرایط څه دي؟ حولان حول، مال نامی چې کال پې نه تیر شي، مال بړاوېدو والی زیاتیږي، په نیت د تجارت دی اغستی. قرآن کې دا شرایط لا یوجد، نه مندلی کیږي. دریم الله اتم الحج، حج سکا پورا کا. اوس په دې کې دا نشته دی چې آیا وقوف عرفه فرض ده او یا پکې دا ده یو ماشوم ولګي بره نه، بس هغه به لاړ شي، به هغه خو له پیږي. نو وایه څه وایي چې اتم الحج، قرآن کې دا نشته چې وقوف عرفه فرض ده، طواف واجب دی، قربانی واجبه ده، سعی د صفا او د مروه واجبه ده، طواف وداع څه حکم دی، د طواف زیارت څه حکم دی، دا قرآن نه دی ذکر کړي. بس اجمال اتم الحج. منګه په دې مسائلو کې، په دې احکاماتو کې د دې تشریح او د دې شرائطو کې منګه رجوع وکړله د محمد رسول الله اقوال او افعالو ته. د پیغمبر علیه السلام اقوال او افعال د دې دپاره تشریح. نو د الله پیغمبر وفرمایل چې صلو کما رأیتمونی اصلی، داسې مونځ وکړه څنګه چې ما وینئ. نو د اقیم الصلاة ډانچه د هغې فعله دا رسول الله فعلا تاسو ته وښود. صحابه کرامو ته وایي صلو کما رأیتمونی اصلی، داسې مونځ وکړه څنګه مونځ چې زه کوم، فعلا یې درته وښودله. بیا یې د هغې دپاره څه وکړله؟ تعداد چې د ماسپښین دومره رکعته، مازدیګر دومره رکعته، د ماښام دومره رکعته، ماخوستن سهار ده، دا تعداد متعین کن. دا په حدیثو د رسول الله کې. اوس مسله دغه رنګې راله د حج
رسول الله صلی الله علیه وسلم حج وداع وکړو. په هغه حج کې صحابه کرامو ته مناسک الحج د حج افعال ورته ټول وښودل. حج هم را نقل شو. دارنګې زکات مدینې منورې ته چې رالی نو د زکات هم ورته ضوابط بیان کړله چې 40 روپۍ ده، 40 روپۍ ده چې په 40 کې 1 روپۍ ده. د سونا تعداد یې ورته وښوستو چې 1.5 تولو کې دی. د چاندۍ تعداد یې ورته وښوستو په 2.50 تولو کې به تاسو زکات ورکوئ. د هغې زماني روپۍ چې وه نو دا سونا وه، او په هغه زمانه کې وربشي یا دارنګې نوره اشیا چې کم موجودو د خوراک کجوره وه وڅکه وه، د هغې ورته مقدار ور وښوستو چې دومره به د عشر مقدار یې ور وښوست. دا په څه کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې بیان کړ. اوس مسله پاتې شوله د تشریحات و نور وضاحت امت محتاج و هغې ته. نو بیا دا مسله پاتې شوله چې آیا په مانځه کې فرائض څو دي او په مانځه کې واجبات څو دي. دا مسله پاتې شو چې آیا د مانځه فرائض تکبیر تحریمه فرض ده کنه، قیام فرض ده کنه ده، قرات فرض ده کنه ده، رکوع فرض ده کنه ده، سجیده فرض ده کنه ده، قومه جلسه فرض ده کنه ده، آخری قاعده فرض ده کنه، اوله قاعده فرض ده کنه، سلام فرض ده کنه ده، التحیه فرض ده کنه ده، تشهد فرض ده کنه ده، درود فرض ده کنه ده، دعا اللهم ربنا فرض ده کنه ده. دا مسئله پاتش او دې ته امت مسلمه محتاج. دور د صحابه کرامو تیر شو، خو داسې کتاب به تا ته میلاو نشي چې ابوبکر لیکلی دی او په هغې کې د مانځه ټول مسائل دي چې دومره فرائض دی او دومره واجبات دی او دومره سنن دی او دومره فرائض دي. دور د صحابه تیر شو، عمر فاروق خلیفه و، خو لیکن داسې کتاب تا ته نه میلاویږي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لیکلی دی او په کې د مانځه او د حج او د زکات مسائل من او عن سره فرائض واجبات مستحبات لیکلي دي او تا ته پریښی دی. دور تیر شلو د عثمان او د علی رضی الله عنهم، خو داسې کتاب تا ته نه میلاوي چې په کې د مانځه د حج د زکات تمام مسائل دي او دا لیکلی دی پلانی صحابي. نه، دا کتاب نشته. راله الله رب العزت دا دین په چا باندې مضبوطی او د دې امت رهنمایي الله په 2 طرقو سره روانه کړې وه، یو کتاب الله او یو رجال الله. نو رجال به ولا سات په سات پیدا کول، سړی به ولا پیدا کول. نو په هغه سړو کې ولا بیا ښکته طبقه کې تابعین پیدا کړه. تابعین هغه خلق دی چې هغه د مسائل استخراج کیا، استنباط کیا د قرآن او د حدیثو. پاکی امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، دې څلورو لپاره الله شهرت ورکو. لکه څنګه چې غټ کتابونه څو دي؟ څلور. صحابه کرام کابر څو دي؟ څلور. ائمه کابر څو دي؟ څلور. محدثین کابر څو دي؟ څلور. دا مشهور سر د بخلاصي. دا بس ګوره دا اعتراض څوک نشي کولی چې پلانیم امام دی، پلانیم مولا دی، پلانیم. نه نه، بعض علما الله هغې له شهرت ورکي، هغې له مقبولیت ورکي، کیدای شي د ده نه به قابل علما و، خو دې ول الله خپل مقبولیت ورکړي.
امام بخاری له په محدثینو کې مقبولیت ورکړي، په ائمه او په فقهای کرامو کې مقبولیت امام ابو حنیفه له ورکړي، بیا یې پسې د دریو له ورکړي، داسې محدثینو کې بیا یې وروسته مسلم له ورکړي، امام مسلم رحم الله دی، امام ترمیزی دی، امام ابو داود دی، دی له پکې ډېر شهرت ورکړي په محدثینو کې. نو دغه پیدا شو، نو دا مسائل استنباط کړه او دا مسئله راویستله چې تکبیر تحریمه فرض ده. اوس کو ته چې زه تا ته ووایم چې ته قرآن او حدیث زمانم، نو زه تا ته وایم چې تکبیر تحریمه فرض ده کو نه، ته فرض ده مسلمانی. ما ته دا وښیوه چې په کوم ځای کې رسول الله ویلي چې تکبیر تحریمه فرض ده، او په کوم ځای کې ابوبکر او عمر او عثمان او علی او یا یو ادنا صحابي ویلي چې تکبیر تحریمه فرض ده. دا امام ابو حنیفه ویلي، دا امام شافعی ویلي، دا امام مالک ویلي، دا احمد بن حنبل ویلي، صحیح ده، دا امام بخاری ویلي دي، دا ترمیزی ویلي، دا ابو داود ویلي، دا نسائی ویلي، دا ابن ماجه ویلي، دا امام طحاوی ویلي، دا دې خلکو ویل. رست هغه قواعد جوړ کړله، د قرآن کریم نه قواعد رویسته چې مطلق امره بلا قرینه به د څه دپاره؟ د وجوب او د فرضیت دپاره. چې قرآن کې امر راته نو دا به څه؟ دا به واجبي دا کار. نو هلته امر راغلی دی، هلته څه ویل؟ وربک فکبر، الله ویا دربه تکبیر دی وایا، نو کبر امر دی، نو هلته ته الله اکبر ثابت. بل ځای کې ویا وثیابک فطهر، الله وی جامه پاکه کا، نو جامه فرضیت د حق نه ثابت کو. والرجز فهجر، الله د بوتانو نه جدا شزان پاک کا. نو د عقیدې پاکوالی، د بدن پاکوالی د دغه نه ثابت. دا د مکان صفایی، دا د لباس صفایی، دا مخ قبله ته کول، فول وجهک، هغې د هغه نه ثابت. صحیح شوله؟ نو دا ټولې د قرآن او د حدیثو د رسول الله نه فرائض ثابت کړله او تا ته په پلیټ کې کېښودله چې په مانځه کې دا فرض او دا د واجب. دا وسوی درواله. دا د ائمه څه دی؟ کردار. اوس هغه ائمه چې تا د دین شارحین دي، څه دي؟ یو شارع دی، شارع الله او رسول دی. شارع دا دی چې تاله یو حکم درکوي، دا شی حلال دی، دا شی حرام دی، دا کار د چا دی؟ د الله او د رسول. کورنۍ خر حرام دی، قرآن کې شته؟ نه. دا د محمد رسول الله په حدیثو کې دی. ځکه د الله نبی وی ګوره چې څنګه الله حرام کړي بعضې اشیا، نو داسې ګوره بعضې اشیا مام حرام کړي دي، نو هغې ته هم حرام وای. نو کورنۍ خر د باندې حرام دی، په قرآن کې نشته او په حدیث رسول الله کې دی. دې ته څه وایه؟ شارع. او یو چې دی نو شارح دی. شارح څه ته وایي؟ تشریح کوونکی. نو تا ته د قرآن تشریح وزده کوم په اقوالو ده، نو ته خو ما ته پیغمبر نه وی، او نه راته صحابي وی، او نه راته تابعي وی، او نه راته بل څه نسبت کې، نه ته ما ته د یو عالم نسبت کې، د قرآن شارح نسبت راته کې. نو دا خبره مشهوره کړله چې یاره دی ائمه کرامو نه پیغمبر جوړ کړی. هلکه په امت مسلمه کې د چرته دا خبره اورېدلې ده چې چا ویلي بریلی هم نه ویه چې امامانو ته موږ څه وو؟ پیغمبران. دا یې د ده په کفر کې خو بې شک نشته، نه د نبوت د عقیدې نه به منکر دی چې دا ائمه ته څه وایي؟ پیغمبر. چې صحابي ته پیغمبر ویم کافری، تو خو امامانو ته وی. چې ته عمر ته پیغمبر وی او ته ابوبکر ته پیغمبر، هم په کفر کې دې زه شک نه کوم، تو خو د امامانو غم راوړی. نو دا عوام وله دوکه ده او دا په ګوړه کې وله زار ورکوي. نو په ائمه باندې خلک بدګمانه کی، حالانکې د ائمه په منځ باندې د غره عمره احسانات دي.
د محدثینو په منګ باندې د غره عمره احسانات دي. منګ ته د قرآن او د حدیثو تشریح کړې ده، منګ له د مسائلو استنباط کړي، منګ ته سانتیا راوستي، د مانځه فرایض، واجبات، د روژې، د حج، د عمرې، د زکات، دا ټول څه کې دي؟ دا استاد یا په دایمو په کتبو کې دي، دایمو کتابونو کې دي. نو ګوره د دې ځینه مفتي شفیع وی رحمه الله چې ما الفین علی آباءنا، ګوره د آبانا کو څوک علی ایمالی، نو دا سړی زندیق دی، سر دی په خلاص. دا آبا چې دی نو دا گمراه دی، دا آبا مشرکان دی، دا آبا بت پرست دی، ایمن مشرکان دی، نه بت پرست دی او نه څه په بله جماعت کې. اخو موحدین خلق، هغه د صحابه کرامو اولاد د قرآن او د حدیثو خدمت یې کړی. نو ګوره یو تقلید په څه کې دی؟ په فروعي مسایلو کې دی او په غیر واضحه مسایلو کې په هغې په تشریح کې دی، په تشریح کې به ته ځي. بله مسله واوره چې په دې مسله ښه پوه شې. ګوره بار بار راځي دې مسلو ته ضرورت دی او په نن سبا زمانه کې د اوبو هم د ډېر ضرورت دی. اوبه مسکه، خو دا مسله کلکه که. بله دا چې تقلید تعریف خلق کوي. امام د قرطبی رحم الله حواله ورکوي د نورو، وهو قبول قول بلا حجة، هو قبول قول بلا حجة، یعنی دا منل د قول د غیر دیا بغیر د دلیله. قبول قولنا بلا حجة، په بل د کې راځي قبول قول الغیر بلا حجه، قبل اول دا قول د غیر خو بلا دلیله. تقلید څه ته وایي؟ بلا دلیله، په یو سړي پسې کېدل. اوس مسله واوره، دی وایه چې یاره دا تقلید دی او دا بغیر د دلیله خبره منل دی. نو دا چاته وایه؟ دا قول د غیر منله بلا دلیله، دا امی ته وایي. دا امی څه دلیل نه کوي، خو دا مطلب یې نه دی چې امام یا محدث هغوی دا پیش کړی دی دا مسله او د هغه څه په د قرآن او حدیث نه دلیله. تا ته ما ویله چې په تکبیر تحریمه باندې وایي وربک فکبر، د جامو په پاکوالي باندې وایه چې وثیابک فطهر، د قبلې په اړولو باندې وایي چې دا فرض وه فولي وجهک. صحیح شوله؟ دا هلته دا مسایل د هغې نه د قرآن او د حدیث نه د هغې سره دلیل د ایمو سره شته، خو د امي سره پې نه. قبل اول د قول د غیر بلا دلیله مطلب دا دی چې بلا دلیل ستا سامي په دلیل نه او تا قول د غیر ومنو. د دې مثال لکه دا دی، مثال دا دی په بازار کې ټرالی والا دي یا امیان دي یا لوګانو والا دي، ټماټرو والا. هغې ته ووایه هلکه وی مونځ فرض دی که نه؟ هغې ولې نه یار مسلمان یم، مونځ خو فرض دی. وی ما ته پې دلیل ووایه. هغه به وایي الله دې پویه که دلیل زه د دې نه څه یم خبر. منډه د مولا نه تپوس وکړه، مولا سره په دې باندې دلیل ورسوي. زه خو ټرالۍ چلوم، ما نه دا تپوس وکړه دې ټرالۍ کې څومره پیټۍ شوې وړې. نو ما ته پته ده چې په دې ټرالۍ کې دومره پیټۍ دا برداشت کولی شي. یا ته ډاکټر صاحب له ورشې او ډاکټر ته ووایه چې یاره زکات فرض دی که نه؟ هغوی ولې نه دی؟ ته وایې زکات جي ما ته په دې باندې دلیل ووایه. دا وایي چې مولانا له لاړ شم، ما ته کښېنه چې تبه دې معلومه کړمه، شوګر بلډ پریشر دله معلوم کړمه، ما دې کې مهارت دی. دغه د شرعي دلایل ما ته معلومه. ته د چا نه تپوس وکړه، وی د شرعي دلایل څو دي؟ ته خو ورته پته نشته. د شرعي دلایل څلور دی، قرآن دی، حدیث دی، اجماع دی او قیاس دی. دا میان ته پته لرې مه ځه، مه بازار ته ځه او ما سپتال ته ځه، لنډې دی ابۍ خواله دی راشه و دنیا.
او دی ابی ته د بیګاله اوایا وی مونږ فرض دی کنه او وی ولنه وی دلیل نو قبول قول الغیر بلا دلیل دلته بغیر دا قول دا دلیل نه منل کنه چې مونږ فرض دی منګه بس منګه مو فرض دی بل زمونږ نه اوریدلی بس وی فرض دی مونږ بچی زکات ورکولم وی فرض نو دارنګ یا دا مقلد سره په دی باندې دلیل نشته او ته چې د چا تقلید کې د هغه سره په دلیله شته وستایي نو ته دا مه پټ کوه غلط خلط غلط مه پویه کوه د تقلید غلطه معنی کوي کله معنی کوي وایي تقلید د قلادې نه دی او قلاده څه ته وایه پټۍ ته وایه او پټۍ د زناور په غاړه کې نو د دې مطلب دا دی چې د زناور پټۍ ستا سره ده او کم طرف ته چې بیتې بیوه نو دلته خو القلاید لفظ هم راغلی که نه صورت مایده کې به راشي دای د حد څاروي ته ویلی دی او دا شاعر الله کې ذکر کړی دی او وی الله یې ګوره کو د قلائدو د څاروو بېعزتي دې وکړه الله وی کافرې نو چې څاروی مقلد یا د هغه بېعزتي کول حرام دي نو د مقلد او چې انساني نو د هغه بېعزتي به کفر نه خو هغه هم یو د عزت پټۍ ورته اچلې د حرام ته روان دی دې سړي ما د عزت یو لاکټ ځان ته اچلی دی چې زه په تشریح کې د قرآن او د حدیثو په تشریح کې زه د امام ابو حنیفه لاکټ ما ځان ته اچلی او شوافع ویا چې منګه په تشریح د قرآن او د حدیثو کې د امام شافعي هاره دا غاړې ته اچلی او منګه په تشریح کې احمد بن حنبل مقلدین ویا چې منګه په تشریح کې د امام احمد بن حنبل رحم الله لاکټ غاړې ته اچلی او موالک وای چې منګ د امام مالک رحمه الله هغه څیره او هغه لاکټ منګه پټۍ غاړې ته اچلی ده نو منګ د هغې په تشریح پسې روان دی دا مقصد دی غلطې ته اړوه نو غلطې ته خو هر څیز اوړي که نه چې د قرآن معنا غلطه ته کې چې الله قرآن کې وایي ولا تقربوا الصلاه الله وایي مانځه ته مه نږدې کېږئ نو چې مولا په څټۍ شي او بیا یهودي شي او یا نصراني شي او یا په پیسو په لالچ باندې راواوړي یا د مدرسو په جوړوله او یا د جومات په ورکوله راواوړي په پای کې کمیشنونه وله ورکوه دا ادارې دي که نه چې تاله د جومات مشر زه جوړ کړم ته ماله جوماتونه جوړوه تاله پکې ځان له کمیشن دی دا خلک خدای له خدمت نه کوي ته ګندې وایې چې یاره د الله دپاره لګې دی یاره جوماتونه پلاني مولا منظور که پلانی مولا نه منظوروي دا د قطر نه اداره ده صحیح ده دا د قطر اداره ده او هغې کې د کونډو یتیمانانو صدقات او خیراتونه پراته دي د مړو میراث پکې پروت دی نو هغوی وایي چې دا زموږ د پلار میراث دی دې باندې موږ متفق یو تاسو پې جوماتونه جوړ کړئ هلته ادارة الخیریه په نوم باندې ادارې دي د هغوی د جوماتونو او د مدرسو د جوړولو اختیارات د حکومتونو سره نو هغوی دی له ورکړي یو ملک له هر ملک له ورکوي نو هغوی ورته وایي چې په یو صحیح ځای کې پې څه جوړ کړه جومات ته ضرورت دی مدرسې ته هلته جوړه کوي چې په دې پسې صدقه جاریه وي ښه نو دی له چې 10 لکه روپۍ راشي نو 15 لکه خپل مخې جب کې کیږدي او 15 لکه وایي هلکه د 15 لکو روپو پورې جومات دی وایي ګوره پورته نشته دا جوړ هله اوس کاروبارونه دي استادي جوماتونه کاروبار مدرسې کاروبار صحیح ده ادارې کاروبار اوس ویل پرتوک دي سوړې راوړ چې کومه سوړه دی ګنډم جړه راځي اوس څه شی څوک به برابرې سم خو نه سمیږي که بار کې په مسله دا ده چې په تشریح د تقلید ګوره د قلادې نه دی یا د قلادې نه دی او د دې پټۍ معنا ده او دی د دې پټۍ تشریح څه کوي غلطه کوي نو موږ وایو چې دا خو د عظمت هار دی دا خو د تکریم هار دی دا خو سړی پې چې زناور پې عزتمن شو نو انسان به پې نه عزتمن کېږي امام رازی رحم الله وی تفسیر کبیر کی ویا تقلید دا واجب دی او فرض دی په امی باندې د هغه عالم چې هغه عالم با عمله او هدایت ته دی. وی امی با پچا پسې ځي
په عالم پسې به زیات وایي په هغه عالم پسې به زیات چې هغه باعمله او هغه د قرآن او د حدیثو هدایفته عالم دی. نو چې زه ستا منمه ته ماته په دلیل کې پیش کې یاره پلانی مولا دا ویلي او یاره پلانی شیخ صاحب دا وایي او پلانی شیخ الحدیث صاحب دا ویلي، نو ولې د امام ابو حنیفه ولې نه منمه چې د دې کوباړي منم؟ چې د نن سبا د فتنې د مولا منمه نو د ابوبکر او د عمر ولې نه منم؟ چې د نن سبا د شیخ الحدیث منمه د عمر فاروق خبره ولې نه منم چې هغه 20 رکعته تراویح موږ له راکړي دي؟ نو ستا په قول د عمر قول ښه دی کو ستا؟ چې ستا د ټول پاکستان نه چې د آدم علیه السلام پورې څومره مولایان مړه دي که نه او د قیامت پورې څومره را پیدا کیږي، نو ستا په قول زه د ټولو مولانو د عمر قول نه پرېږدم. ته خو داتي په غوږ کې ودی. عمر صحابه کرام په 20 رکعت را جمع کړي، د امت مسلمه په هغې اجماع ده، صحابه کرام په هغې اعتراض نه دی کړی. زه د عمر خبره پرېږدم او ستا د فتنې خبره واورم څه د مولا. او ما ته رسول الله ویلي چې فقتدو من بعدی بالذین ابي بکر و عمر، زمان وروسته به په ابوبکر او عمر پسې روان شئ. نو زه حدیث ته رسول الله پرېږدم او زه د عمر په شان استیم پرېږدم، زه د ابي هریره په شان استیم پرېږدم، زه د علي په شانتې هستي پرېږدم، زه د عثمان بن عفان په شان، زه د حسان بن ثابت په شان، زه د معاذ بن جبل په شان، زه د خباب په شان، زه د صهیب رومي په شان خلق پرېږدم چې دای په باره کې وایي الله رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله و عزت راضي ما او دای زمانه راضي دی، هغه پرېږدم. او زه د شر او د فتنې د 1400 صدیه د هغه سړي قوله لما چې هغه پته نه لګېږي چې د کم طرفه نه پیدا دی، مسئله د کم طرفه کړي. پېښ شوې اوس په مسئله تقلید د قرآن نه ثابتوم، د حدیثو د رسول الله نه د ثابتوم. صحابه کرام ټول موجودو خو تپوس به د یو نه کېدو. لاړ شئ منډه د عبدالله بن عباس نه تپوس وکئ. عبدالله بن عباس به ویل لاړ شئ د عبدالله بن مسعود نه تپوس وکئ. عبدالله بن مسعود به ویل لاړ شئ د معاذ بن جبل نه تپوس وکئ. معاذ بن جبل به ویل لاړ شئ د حسان بن ثابت نه تپوس وکئ. نو ولې دا نور صحابه نو دیونه به تپوس کولی که نه؟ دا خو مولان تقلید شخصي د هغو په زمانه کې مو د ټولو نه تپوس نه دی شوی. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نه د مسئلې تپوس وشو. د حق مسئلې تپوس بیا د چا نه وشو؟ د عبدالله بن مسعود نه وشو. نو هغه جواب د عبدالله بن عباس ته فتوی نه خلاف ورکو عبدالله بن مسعود. نو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ته چا ویله چې ته مسله داسې کې، عبدالله بن مسعود یې داسې کوي. نو عبدالله بن عباس ته ویه ما کان فیکم هذا البحر فلا تسألونی، دا دریاب دی ګوره د علما چې دا د پکې موجود وي نو زمانه به پوښتنه نه کوئ. عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس وی دا دریاب دی، نو چې دا مولا شته نو ماله څه له راځي؟ نو چې امام ابو حنیفه شته دی نو په ګل مولا پسې څه لځي؟ چې امام شافعي غونته کې هستي تللی ده، د امام بخاري او د امام ترمذي په شان خلک تللی دی. صحیح ده. د شیخ القرآن د محمد طاهر رحم الله په شان خلک تللی، د شیخ غلام الله خان او د شیخ الهند او د شپلي تانوي رحم الله خلک تللی دی، د شیخ عبدالجبار او د مفتی سراج الدین او د تقی عثماني صاحب په شان دامت برکاتهم العالیه د هغې په شان خلک په دنیا موجود دی. نو د ګل مولا په مسله څه کې دا خلک دی د الله بندې. تاسو به د دماغو باندې پته نه لګي د منګکورو د څارمن پټۍ لګېدلې ده کو څه شی دی چې ستاسو ولې دا دماغ کار نه کوي؟ زه په دې ریان یم. خاص کر دا هغه طلبه چې د هغې علم کمزوری او هغه درسونه مرسونه کوي خو لکه په دې مسله چا پویه کړی نه چې دا مسله څنګه ده. صحیح ده. او بیا خاص کر زنانه دا په دې دوکه کېږي.
لن ورته وایي یاره قرآن او حدیث، د قرآن او حدیث خو د علم منبع دی، جړ دی، خو زه به تا ته وښیمه چې قرآن او حدیث خبره به کې ته او ته به ګمراه په دې ګمراه شوي دي. دا چغه په هندوستان کې صحیح ده، دا چغه په هندوستان کې شپېته اویا کاله مخکې ویلې وه چا، نو هغوی په خپله اقرار کړی دی چې موږ خپل عوام ګمراه کړي دي په دې ټکي چې موږ ورته ویل چې صرف قرآن او حدیث به منئ. کتابونه په دې موجود دي، مسلې دي په دې. بهر کې په مسله دا وه چې په تقلید په مسله باندې ځان پویه کوه، نو دی مني د تقلید نه بهر هیڅ یو فرد نشته، د تقلید نه بهر هیڅ یو فرد نه په دنیا کې نه دی، په دنیا کې د تقلید نه بهر فرد نشته. ته ماته ثابت که، زه به نه تپوس کوم ته ماته ثابته وه. اوس زمانه کې چې کم خلک دا دعوه کوي چې زه قرآن حدیث منم، زه تا ته لنډ مثالونه در کوم آسان. هلته به راشي الله وی احل الله وحرم الربا، الله وی ګوره منګه حلاله کړې د اخیستل او خرڅول او سود حرام دی. اوس الربا تعریف ماته وکړه. ربا څه ته وایي؟ ربا په عربیت کې وایي مطلقي زیادت ته، زیادت صحیح شوله، مطلقي زیادت ته څه وایي؟ ربا وایي په عربی کې. نو بیا مطلقي زیادت خو زه یو شی په 10 روپۍ والمه او په تای په 15 خرڅ کمه، نو دا خو بې سود شو. مطلقي زیادت دارانه لې نال تایمو تعریف کو څه شی وایي؟ وی الفضل بلا عوض، چیز والیا خو بغیر د عوضه، چې څه شی دله دره نه کمه او ستانه زیتې څه شی والمه. نو مسله راتلله رسول الله صلی الله علیه وسلم سود په شپږو شیزونو کې حرام کو. د هغې تشریح وکړه چې حرم الربا، الله وی سود می حرام کړی دی. و سود حرام دی په قرآن کې دا نه و چې په څه شي کې حرام دی. ګاډي په نیټو مه ورکوئ، غنم په نیټو مه ورکوئ، سونا په سونا مه خرڅوئ، چاندي مه خرڅوئ، ریال مه خرڅوئ، هیرو مه خرڅوئ، ډالر مه خرڅوئ. څه شی ویلي دا په قرآن کې نشته. نو حرم الربا د پاره رسول الله تشریح وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایله د الله نبی فرمایي چې په شپږو شیانو کې څه دی؟ سود دی. څه دی؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنط بالحنط والشعير بالشعير والملح بالملح او والتمر بالتمر. خیر بلا ترتیب ما ذکر کړه، حدیث کې خو دا دی. او کما قال علیه الصلاة والسلام وی سونا په سونا مه خرڅوه، چاندي به په چاندی نه خرڅیت، غنم به په غنمو، وربشې به په وربشو، کجورې به په کجورو او مالګه به په مالګه. نو وی کو خرڅی د الله رسول وی نو لاس په لاس، نغ نغ او یدن بیدین او څه سوان بی سوا، برابر سرابر. سیر غنم راکې سیر بدر کوم، توله سونا راکې توله بدل در کوم، کیلو کجوره راکې کیلو بدل در کوم، کیلو مالګه راکې کیلو مالګه بدر کوم، کیلو وربش راکې کیلو بدل در کوم، توله چاندی راکې توله بدل در کوم. لاس پلاس او سرابر برابر. والفضل ربا او زیته پکې سود. بس پیغمبر تشریح وکړه د حرم الربا چې حرام شپږ شی نه دي، کې به احتیاط کوئ. وس عمر فاروق ویا رضی الله تعالی عنہ، عمر فاروق وی خرج منا رسول الله، وی زمنګ رسول الله لاړې، ولم یبین لنا ابواب الربا، خو موږ ته د سود دروازه کولاو نه کړه. اوس موږ په دې خبره کې په تشویش کې یو چې آیا د دې شپږو څیزونو نه ما سیوا په نورو کې سود شته که نه؟ په شپږو څیزونو کې ما سیوا نو زه هغه نور څیزونه خو پرېږده وه، خو زه به دله وریجکۍ راوالمه. وریجه د پیغمبر په زمانه کې نه وه. اوس چې زه تاله
درکما دړی وریجې او تا ته زه ووایم چې 15 ورځ پس به لاله یوه نیمه دړی وریجې راکړي، دا سود دی که نه؟ سود شو. نو دا په قرآن حدیث کې خو نشته، دا خو نه رسول الله ویلی دي او نه قرآن کریم کې الله ویلي. ښه دا بل غټ مثال یې راواله چې تا باندې زه ګاړی خرڅ کما په 10 لکه روپۍ نسیه د 6 میاشتو او بیرته یې د نوالمه په 8 لکه روپۍ په نغدو. سود دی که نه دی؟ دې ته تاسو سود؟ نو ګاړې خو صحابه نه دي خرڅ کړي او نه رسول الله خرڅ کړي او نه په قرآن کریم کې د سیاره ذکر شته دی. صحیح ده چې انتم جالسون فی البلډر، دا خو پکې نه چې تاسو په بلډر کې ناستې وئ یا په ویډزونه خرڅوئ، نو دا خو پکې نه. نو دې ته ته سود وی که نه وی؟ نو چې ته کله وی زه قرآن حدیث منم نو په دقه ځای کې زه ګمراه کوم. دا په قرآن او حدیث کې نشته، بیا به ته دې ته سود نه وی او چې ورته نه وی نو د امت مسلمه په نس ګمراه. بل طرف ته ځي، دا ډېره په کروڑهاو مسائل دي. په څه؟ په کروڑهاو مسائل داسې دي چې هغه د زمانې سره روان دي، بدلیږي. اوس مثال کې طور پر په ټلیفون باندې جینۍ ده او دا په کراچۍ کې ده او خاوند یې په باجوړ کې دی او د باجوړ نه یې ورته وویله چې ته په ما طلاق یې، نو دا طلاق به واقع کېږي که نه په ټلیفون؟ اوس به دا مسله د قرآن او حدیث نه کوم ځای نه راوباسي. ټلیفون خو د رسول الله په زمانه کې نشته، د صحابهو په دې کې نشته، د تابعینو نه یې. ته به دا خو اوس ایجادات دي، اوس راوتې دي 10 کاله به یا شوي یا به نه شي او دا په ټلیفون. نو په اتفاق د علما وایي چې طلاق واقع کېږي. نو دا مسله ته د کوم ځای نه ثابتوي؟ داسې استاد ډېر مسائل دي چې جینۍ په کراچۍ کې ده او ګلالی په باجوړ کې دی او ټلیفون یې ورته وکړو چې زما خوښ یې او ته مې قبول یې او تا ورته ویل چې ته مې هم قبول یې او 2 ګواهان ناست یې او د هغې دا خبرې واورېدې، نو نکاح ناپیز ده که نه ده؟ مسله ده. صحیح ده. دارنګې یا مهرونه دي د زنانو چې مهر وله ورکړي څه شي؟ نو په قرآن او حدیث کې خو یو قسم مهر راغلی دی، یا پکې سونا ده او یا پکې چېرته ګډه او بزه ده. دا نور شیونه چې ورکوئ، څوک وله پلاټ ورکړي، څوک وله بل ځای ګاڼې ورکړي، دا یې د نکاح سبب څه کړي بلا ما. نو داسې ماته وایي کروڑهاو مسایل داسې دي چې هغې د قرآن او د حدیث نه ثبوت دی د دې مسلو، لیکن دا ثبوت تا نه دی کړی، ما نه دی، دا مجتهدین کوي. جدیده فقهي مقالات د تقي صاحب یو کتاب میلاویږي ځان لیوالی 4 جلد دی. جدیده فقهي مقالات طلبا ولا بهتر دی طلبا ولا. ځینې کتابونه به طالباتو ته یادو چې دغه شي کولی اردو شي ویلی پښتو هغه د ځان له هغه یې او ځینې کتابونه به طلباو ته وایو. نو جدید فقهي مقالات یو کتاب دا ځان له پیدا کوي. دویم کتاب پیدا کوي جدید آلات. په شریعت کې د جدید آلاتو څه حکم دی؟ پاکې به ته واورې چې د تصویر څه حکم دی، د موبایل د اپریشن څه حکم دی، وینه خرڅول، وینه چاله ورکول ایستل دا حرام ده. حالانکه جدید آلات وګوره پاکې اجازت دی. صحیح شوله؟ ګرده د یو انسان نه ایستل او بل ته لګول، اعضا خو د انسان ولقد کرمنا بني آدم، الله ما عزت ورکړی بونې د خته به هم نه درې کې خته. د انساني اعضا خرڅول حرام دي. اوس مسله نه ته ګرده په 20 لکه او په 30 لکه روپۍ اخلي، نو حرامه دی ولګوله، ته خو حرامونه یې شوې بې یې نه دی چې دی واچله ځان ته د بل بنیادم. دا په قرآن حدیث کې هم ذکر راغلي. نو ډېر مسایلونو داسې دي چې ګوره هغه د صحابو خبره منل په نسبت د دې زمانې د انسان اولاده. بس دا خبره یاده ساته، د صحابي قول د دې زمانې د علماو په نسبت باندې وینا د هغه څه ده، دا اکمله ده.
عمر ویا زنانه به نه راځئ ګوره جوماتونو ته. د عمر نه ته ښه مفتي، د عمر فاروق نه ته ښه مفتي، ښه مولای چې تی راولي جومات د هغه مه راځئ ګوره. نو د عمر ومنم کو ستا. نو ما ته ویل چې د آدم علیه السلام نه راوله د قیامته پورې چې څومره مولان دي، نو دا د عمر د پښو خاورې ته هم نشي رسېدی. د معاویه رضی الله تعالی عنه ویله، چې چا ویله؟ تابعي ویله. سیده عمر بن عبدالعزیز ویل یا بل یو تابعي هغه ویله چې د معاویه په کم اس ګرځېدلی او د هغه اس په سپیمو کې کومه دوړه ده، نو ویل زه هغه ته هم نشم رسېدی. هداسې هستي ده. تپوس چې چا وکړه ویل ته غوره یې که معاویه به غوره دی؟ چا په کم اس ګرځېدلی دی او دا په سپیمه کې کومه دوړه د الله په لاره ولیدلې ده، ویل زه هغه ته هم نشم. د ټولې زمانې اولیا چې راجمع کړي او مفتیان او علما هم راجمع کړي، نو د صحابیه د یو سیکنډ عبادت ته نشي رسېدی. نو د عمر خبره څه ده؟ غوره ده. د الله خبره غوره ده. وقرنا الله وی کېنه، کور کې الله وی کېنه او ګل مولا وی نه راوځه. نو د الله ومنې کو د ګل مولا منې الله منه که نه. وقرنا الله وی د الله نبی ویه مونځې، د الله نبی ویه مون د زنانه غوره دی او بهتره دی په کورونو کې د جوماتونو نه. رسول الله ویل. نو د رسول الله خبره بهتره ده که نه د نن سبا زمانې د مولا؟ د رسول الله خبره بهتره ده چې بیوتهن خیر لهن، کورونه ولا د الله نبی وی غوره ان تحکمو بالعدل. اوس کور الله ویه الله حکم کړی دی چې تاسو وسپارئ الامانات حقونو لرا الى اهلها، اخپلو مستحقو ته. امانت څه لورکه؟ حق دا مستحق لورکه. چې مجتهد دی نو هغه خپل حق ورکه، چې فقیه دی هغه خپل حق ورکه، چې محدث دی هغه خپل حق ورکه، چې شیخ القرآن شیخ الحدیث دی هغه خپل مرتبه. وسوي وَإِذَا حَكَمْتُمْ کلا چې تاسو فیصله کوئ بین الناس په مابین د خلکو کې ان تحکمو بالعدل. نو اذا حکمتم دا د جمع صیغه ده که د مفرد؟ دا جمع ده. اذا حکمتم دا ائمه ورته وایي، دا تابعین ورته وایي، دا صحابه ورته وایي، دا د امت علما ورته وایي. واذا حکمتم ملای چې تاسو فیصله کوئ بین الناس په مابین د خلکو کې ان تحکمو نلای فیصله به کوئ ګوره په انصاف. نو تحکمو جمع راغلی، تاسو دا ائمه دي سر په خلاصیږي، نو تقلید به کې کو نه فیصله لڅوک. اوس راځه 83 سورۃ نساء 3 نمبر آتی وګوره. په اثبات د تقلید باندې بعضې وایي شنګاړان وایي تقلید اثبات د قرآن نه نشته، وړاندې وایي د قرآن نه، په قرآن نه پوهېږئ. مسله دا ده خو هلته چې زه پکې یو مسله کې لګیا نو هغه دې وشولې 2 ګنټې، نو بیا تشریح څنګه؟ نو زه دې ځینو ځایونو کې به لږ سټاپ کوو او نور به مخکې ځو. دا پکې راځي که نه؟ داسې ماران به ویلس کې ښه 3 نمبرات کې وی ګوره. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. کله چې راشي الله دې ولرا څه خبره د امن او یا د ویرې، نو دی ناڅاپه خوریه. ولو ردوه ولایک واپس کړی وی الی الرسول رسول ته و اولی الامر منهم او خاوندان د رای والا د دیونه. نو منهم علماء له خبر اوړي چې ګوره مسله د لراله څه د لراله چې دا ما مسله سود دی کنه، نو خوروي مې یو دمه چیرې د سود پتوی الله وی لګي ای یو دم مسله مخوروا سید سهم مسله لراله، نو علم ترجو کنه الله وراوړه. لعلمه الذین لا پویشو بپوی ها کسان یستنبتونه منهم چې هغوی په حقیقت پوهېږي د دینا. استنباط ته څه کوي؟ استخراج د مسائلو کوي، په مسائلو پوهېږي.
هغه په حقیقت پوه شوی چې د دې مسلې څه نوعیت دی او څه مسله ده. دا به څه کړی وي. دریم وګوره، دویم سورت نحل 43 نمبر آیات، اثبات د تقلید باندې هلته 43 نمبر آیات د سورت نحل پاره ده 14 کې وایي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر. الله ویا منګه نه دی لېږلي ستانه مخکې پیغمبره الا رجالا مگر ګوره ټول سړي دي، په ښځو کې پیغمبره نشته. نوحي الیهم الله منګه وحی کړی هغوی ته، نو تاسو به څه کوئ؟ اوس خو هغه نشته پیغمبران. نلای فصلو تپوس وکی اهل الذکر د اهل علمنا ان کنتم لا تعلمون کو تاسو نه پوهیږئ. نو چې نه پوهیږئ نو سره بټن واوه، نو د عالم خو له ځکه الای فصلو امر یې کړی تپوس کوه د علماونه د مسایلو. وګوره دریم نمبر سورت انبیاء، څلورم سورت انبیاء اووم، سورت انبیاء آیات دی اووم نمبر آیات دی اووم نمبر او پاره د 18 اووم نمبر آیات کې وایي وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر. الله ویا پختنه وکیا د اهل علمنا ان کنتم لا تعلمون کو تاسو نه پوهیږئ. نو اهل علمنا تپوس کوه. ښه وګوره سورت لقمان 15 سورت لقمان وګوره، سورت لقمان آیات دی 15 نمبر او پاره دا 21 التوی 15 کې وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وسواورا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. الله ویا روان شیا پلارا د هغه خلکو باندې چې رجوع کوي ماته. من اناب الی واتبع امر کړي سبیل من اناب چې رجوع الی الله پکې په خلکو پسې الله وی روان شي. وګوره سورت مومنه 38 نمبر، سورت مومنه آیات دی 28 نمبر او پارا دا 40 نمبرات 38 نمبرات 40 پارا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. رجل مؤمن سوي وقال الذي آمن ویلا غسړیا چې ایمان راوړیو یا قوم زما اتبعوني فما پس روان شي. دا خو پیغمبر نو، دا خو رجل مؤمن د پیغمبرانو خبر منلې وه. ما پس روان شي اهدیکم سبیل الرشاد زبه وخیمه تاسو ته لار د کامیابیه. دا 15 آیاته د ځان سره مستانی نوٹ کا په اثبات د تقلید ها او دا را ټاکه چې چین چورا چا کوله بس ورپاسوه نو بیا ورته پته لګي قرآن نه دی خبر. او داسې حدیث مبارکه ډیر دی نه په هغې باندې تاسو به ځان له کتاب والیا. تقلید کی شرعی حیثیت دا کتاب بزان لروالي صحیح شولا. د تقلید شرعی حیثیت سره د قرآن او د حدیث په رڼا کې. نو استادی بس ګوره دلته کله کله راځه دا کتابونه لیکه ځان له اخله صحیح ده. موږ خو را پیدا کوو تاسو خو په کتاب باندې روپۍ نه کېږي چېرته دا لوګانو بټوې خورئ صحیح ده. سموسو ته هم کار ویلی او دغه رنګې چېرته هم فیسبوکو ته کار ویلی
موږ خو ملنګان خلک یو، بس دا کتابونه پیلو چېرته نن نفقه پیدا کوو دا کتاب باندې ورکوو. اوس هم د ځان سره لیکلي دي ډېر شی، خو چې کله وله روکړه برابر شو بس پې ورپابه ځو رابه وو. ښه لله و اذا قیل لهم کله چې ویلی شي دیو ته اتبعوا روان شئ ما په څه پورې انزل الله چې الله رالیږلي دي، قالو دوی وایي بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغه څه الفینا علی آباءنا چې موږ موندلي دي په هغې باندې پلرونه، چې موږ موندلي دي په هغې باندې مولان خپله. اولو کان آباهم مګر الله چې وه مولان د دې او پلرونه د دې و لا یعقلون شیئا لا یې نه پوهېدله په هېڅ شي د دین باندې. شی عبارت د څه نه دی؟ د دین نه. نو معنی به داسې وکړي اولو کان آباهم الله اګره چې وه پلرونه د دې او مولان د دې و لا یعقلون شیئا نه پوهېدله شی نه په هېڅ دین باندې، د دین نه خبرم الله یې نه پېژاندلو. ولا یهتدون او نه په سمه لار باندې و. ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء. اوس تشبیه د کفارو ده د بهائمو د راعي سره. دوه مقصد دی په آیات باندې ځان پویه که. یو مقصد ګوره دا دی الله ومثل الذین مثال او حال دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی کمثل الذی په شان د هغه سړي دی ینعقو چې د آوازونه کوي بما هغه ځناورو ته لا یسمعو چې نه اوري. نو ګوره د دې داعي مثال په شان ته د شپنکې دی او د دې کافرو مثاله په شان د ځناورو دی. نو چې دا شپنکې نارې ویا ګډو بزو ته کچې پچې او نارې ورته ویا خوا دې خوا نو هغې خو آواز اوري خو دی په څه باندې نه پوهېږي په حقیقت باندې نه پوهېږي چې دا راعي ما ته څه وایي چې دلته کښېنه یا کو نه دلته ودرېږئ اوبه وڅښه خو نه په دې کې شنه ده دا شنه وخوره یا څه درته وایي یا کو نه پردیه پټي ته دې خوله اچلې ده دا مه کوه. صحیح ده. نو د دې د وجې نه د دې مثال د دې داعیه په شان ته څه دی د شپنکي دی چې دا نارې ویا چاته نارې ویا خپلو ګړو بزو ته ځناورو ته. نو د دې کافر مثال د ځناورو دی کو ته ورته نارې ویا خو په څه نه پوهېږي. ته به وې د الله توحید لرازه قرآن لرازه دی به د قرآن نه منډې ویا هسې به یې تا ته ویا چې ښه بس غوږ به خو پیدا وله نه ورک. یو مقصد شو. دویم مقصد یې دا دی ومثل الذین او حال دا کسانو چې کفر یې کړی دی کمثل الذی په شان د حال د هغه سړي دی یعنې خو چې آواز کوي بما چاته بما هغه ځناورو ته لا یسمعو چې نه اوري. ای دا کافره دی ته چې دا خپله با هلته یې ویله ما وجدنا ما الفینا علی آباءنا وی موږ په هغه څه پسې ځو چې موږ پې خپله مشران مولان موندلي دي. نه الله ویا د دې مثال د ځناورو دی خو دا مولان ورته نارې ویا خو هسې دا دعا څه ته وایي الدعا للقریب او واندا الدعا للبعد. ای چې د لرې نه ورته اواز کوې خو د لنډ نه ورته اواز کوې خو نه اوري. سمون الله وی کاڼې دي بکمون ګونګیان دي الله وی عمیون او چاړاګان دي. ای سمونه کاڼې دي په څه کې په اورېدلو د قرآن کې نه اوري حقه مسله کاڼې دي قرآن پې نه لګېږي. بکمون ګونګیان دي الله وی د حق د وینا نه حق وینا نه کوي. عمیون الله وی ړانده دي د حق د لیدلو نه وهم لا یعقلون لا د عقل نه لري. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا کلوا خوراک کوئ من طیبات د پاکیزه شیانو نه
ما دا سنا رزقناکم الله چې منګه درکړي دي تاسو لره وشکرو لله شکر وباسه یادیه والله دپاره ان کنتم ایاه تعبدون کو تاسی ویا ایاه د الله لرا تعبدون عبادت کوونکی و د الله لرا عبادت کویا نو د الله حلال ته حلال وویا او حرام ته حرام وای انما حرم علیکم المیتا دا تحریمات الله ذکر کوي انما حرم علیکم یقینا الله حرام کړی دی پتا سبانی المیتة مردارا مراد د میته نه څه دی ارا چیستنه مراد دی چې هغه بلا ذبح بغیر د حلاله کې نه بعضې ځناور دا څه شي حاله مړ شي په خپل مرګ باندې مړ شي چې هغه په طریقې د شرع سره ذبح نه کړی شي یا دې ته مردار وي دارنګه احادیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم موږ له الله دوه میتې حلالې کړي دوه میتې میته ده یو څه دی می دی دارنګه بل روایت کې راځي آینه ده آینه چې ده دا جامینه ده نو اینه خو حرامه ده که نه ودم حالانکې دغه څه ده حلاله ده علیکم المیتة حرامې کړي دی په تاسو باندې مردارې لره والدم او وینې لره وینه څه ده حرامه ده خو کومه وینه هلته به صورت انعام کې راشي دم مسفوحه چې کومه وینه وبېږي او کومه وینه چې په غوښه پسې ګډوړه شي یا په هډوکي کې راشي نو هغه حرامه نه ده صحیح شوله والدم او وینې لره ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اوهل به لغیر الله او هغه چې اواز پې پورته کړی شي د پاره د غیر الله د پاره د تقرب د غیر الله په دې کې ګوره پلیتیانې دي میته چې ده که نه دا مړ شیانه په دې کې وینه جام شو نو دا وینه چې ده نو دا وینه ګنده پاتې شوه نو دا غوښې نه ځان سره ګنده کړه نو دا د انسان په بدن کې یا نجاست به پیدا کړی دا د انسان بدن الله پاک پیدا کړی دا بدن ته ګوره که نه د ده نه بدبوی نه ځي د غوښې نه نه ځي د لاس نه نه ځي د بدن نه نه ځي حالانکې دا ګري ورشه منډه غوا ژوندی ده څرمن نه څومره بدبویه ځي دارنګې نور ځناور دي د هغې هغه غوښه ده چې کله پکې وینه جام وي نو عینه څومره بدبوی ځي دارنګې ودمه او وینه چې دا نو دا په انسان کې د خواهش ماده راچوته او لحم الخنزیر یو وینه چې دا نو دا ګرمه ده دویمه مسله دا وینه دا اصل کې څه ده دا وینه او دا غوښه د خنزیره په دې کې د شهوت ماده ډېره ده خواهش راچوتی نو د دې نه الله منع کړې ده د دې د وجې نه ګوره تاسو دا وینه چې دا انګریزان دا سکي ډبو کې سکیا یخه سکیا دی پروجونو کې میلاوي دای ملکونو کې دارنګې غوښه د خنزیر هم دی خوري دا نجس العین دی د دې د هر یو چیز نه د هر یو پوستکي ویښته ډوکې نه پیدا اصل حرام دی دې ته نجس العین وي یو وجې دا نه چې دا خپله ماده بېته خوري نارینه نره نر ته راتګ کوي نو دا نجس العین دی ګنده دی او درېیمه خو دا پکې دا ده چې بې غیرته دی لکه ګوره د ده سره به ښځ ماده ورسره بل نر به راځي ځکه چې سړی حریص دی وایي په هر هغه څه کې چې د دې نه منع کولی شي نو چې د څه نه منع کېږي عقل سړی اوس کو شراب پراته و الله ته منع کړی خوړه به دې ورته چې یو څک خو دې وکړو چې دا څنګه رنګې شی دی نو چې څک دې ته وکړو خو یې سبب یې ورغلی نو ګوره دی له په ډبو کې راځي د دې د وجې نه د پېغ غوښو استعمال ګوره علما وایي دا ناروا دی دا په دې سټورونو کې مرالی ستا د ملکه په څه کې د ملکه په لوټي سټور کې او دارنګه په دې څه کې کینټینونو کې
او دارنګې په غټو سټورونو کې پاکې تا ته د خنزیر غوښه هر هغه شی چې هغه حرام دی په مسلمان باندې سامل کې ملاوي منډه لاړ شکنه اسلام آباد پېښور لاهور کراچۍ سټورونو لور شاغې باندې به مکمل د خنزیر غوښه به تا ته پیکټو کې ملاوي شراب به تا ته ملاویږي په دې کې ګوره بې غیرتي ده یو پکې څه پکې ده قابل البلوغ د بالغ کوي قابل البلوغ په دې ځنې دوايانو کې دا مرض دی دا دی چې په کم زور لګولې په دې ځنې دوايانو کې دا مرض پکې دی چې هغه ما قبل البلوغ دی بلوغ ته رسي مخکې بلوي سړی و او لویه ښځه به وه او کورونو کې به ګرځېدل چا دا پروا هم نه وه چې صورت هم د چا نه جوړېدلو لوی لوی سړي به کورونو ته ننوتل اوس الله دې معاف کړه چې د 5 کالو ماشوم نو هغه ځایونه یادوه چې هغه نارینه ورته هم نه یاد داسې زیارتونه کنځي ماشومانو ته ورشه کنه دا کنځلې ورته چا زده کړي په دې بېحیا او په دې پاشۍ باندې چاره واړول جینکو ته په موبایل کې داسې سیسټم یادې دی جینکو ته هلکانو ته نابالغو ماشومانو ته په موبایل کې داسې اف وستاجي معلوم دی او داسې سیسټم ورته معلوم دی چې تصویر یې د لویستو نو مکمل د بربنډی چې تصویر یې له په جامو کې ویست نو بېته به داسې سیسټم وایه چې ته به مکمل کانګاله بیم پاکستانی او خلک به وایي چې اخ پلاني خو داسې تصویر ایستلی دی اب احسانه درې کړی دا سیسټم دی دا ورته چا ورخوستی دا د یهود او د دې خنزیر بچو ولحم الخنزیر الی ګوره غوښه د خنزیر حرامه ده وما اهل به لغیر الله او هغه چې اواز پې پورته کړی شي دپاره د نزدېکت د غیر الله د نزدېکت د غیر الله شاه ولی الله رحم الله دا معنی کړې ده د دې د وجې نه فتای دارالعلوم دیوبند کې دا وایي چې چا بزه به وتلله چا غوښه ویې وړله دربار لی ویې وړله داتا گنج بخش لی ویې وړه عبدالله شاه غازي لی ویې وړله پیر بابا لی ویې وړه ولی صاحب بابا له کتک شاه بابا له شلګزي له دی لی ویې وړله نو وایي حکم یې دقه دی کم چې دی آیات کې دی بعضې خلک ښکته مللان شکن یاره وایي بر امام ته مې څه ویې وړله بزه هلته دیګونه پراته بس یو سړی ورشي ما په نوم باندې بابا په نوم باندې یا یو 15 دیګه پاخه ورکه دی خلکو دې د وجې نه علما فرمایي چې یو طرف ته د خنزیر غوښه ده او بل طرف ته دقه غیر الله دی د غیر الله په نوم باندې ده نو وایي خنزیر استعمال که ګوره دا به نه خو ولې خنزیر خو بیا هم ځناور دی لیکن هغه باندې د غیر الله د تقرب اواز شد شوی دی د دې د وجې نه علما فرمایي وی لو ان مسلمنا ذبح ذبيحه وقصد بذبحها التقرب لغير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحه مرتد وی چې کله یو سړی د غیر الله په نوم باندې یو شی ذبح کیه د تقرب دا سړی مرتد دی کافر دی او وی دا ذبیحه څه ده د مرتد ذبیحه ده تذکرة الابرار کې دا وی دارنګه وی ذبیحه د مشرکه او ذبیحه دارنګه د غیر الله په نوم باندې چې چا وکړله نو ویا و ذبیحته میته و امرأته باینه وی ذبیحه مرداره ده او ښځه پې طلاقه ده مرتد شي کنه او په مرتد ښځه طلاق کیږي نو دا رد دی په مجموعة الفتاوی کې وی علامه عبدالحی لکنوی رحم الله ټولو دا لیکلي فتاوی دارالعلوم دیوبند هم دا ویه چې ګوره وما اهل به لغیر الله تقرب اواز پې پورته کړی شي د غیر الله نو دا نظر لغیر الله ته اشاره ده نظرونه منله د چا په نوم باندې فمن استر علی څوک چې محتاجه شو غیر باغین چې نه ده لټونکې خوند لره خوند تنالیه باغ څه ته وایي باغي دې ته ویلې کېږي چې لټی خوند ده خوند به نه لټی ګوره غیر باغ لکه تا په طور د ضرورت په ځنګله په صحرا کې روان یا نور څه د خوراک نشو ستا د مرګ خطره ده نو یو طرف ته غوښه د خنزیر ده یا وینه ده یا پې د غیر الله اواز شوت شوی دی نو ته دومره اخره چې ستا په بدن تقویت حاصل شي او ته پې نه کور ته ورسېږي خپل مقام ته
وګوره خوان به ترې نالې داسې نه چې روش دې پکې کړی یا دې پکې ماته کړې ده او یا دې وساني ولادین او نه به یې زیاتې کوونکې د حد نه یعنې د خپل حد نه به زیات هم نه خوري هسې نه چې تیلی کې دې ورسره اغوستي او یې چې زه دلته دا روشم دلته ودا په کلي کې پخه کړو نه داسې کار به نه کړي فلا اثم علیه علی نشته دی ګناه په ده باندې ان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخونکې مهربانه دی غفور ځکه دی بخونکې دی چې ګوره حرام شی دي وخوړه نه الله وایي څه مې له کړې بخنه رحیم الله رحم کوونکی دی چې په حالات استقرار او مجبورۍ کې الله حرام شی تعالی اجازت وکړو تخویف ورکوي اخروي کاتمینو د حق لره ان الذين یقینا کسان یکتمون چې دی پټوي ما هغه څه لره انزل الله چې الله رالیږلي دي من الکتاب د کتاب نه مراد د کتاب نه څه دی دینه مطلق کتاب مراد دی کو هغه په زمانه د موسی علیه السلام کې پټول مولانو او یا یهودیانو مولانو پټول یا د نصاراو مولانو پټول پیرانو او یا امت د محمد رسول الله د قرآن نه پټیا مسلې د حق پټی ویشترون به ثمنا قلیلا او اخلیا په دې باندې په دې پټوالي باندې په دې کتمان ثمنا قلیلا پیسې لګي دا ولې ورته ثمنا قلیلا وه دا په دې اعتبار سره چې دا ټوله دنیا د یو آیات په مقابله کې قلیل ده ځکه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې یو سړي له الله پوهه د قرآن ورکړې ده او دا قرآن پرې د یو دنیا پسې روان شي نو دا غلوي شي ته څه وکتله سپک نظر وکړو او دارنګې هغه سپک شي ته لوی نظر وکړو نو دا یو سپک څیز دی د الله په نیز باندې د ماشي د پر نه قدر د الله څه نشته خو وی نو په حدیث کې راځي الله وایي ما به کافر لږ ګوټو بنه وی ورکړې خو نشته اوس نو ولې پې ته دا لږه دنیا لې په دې کتمان د حق باندې ویشترون او د یخلیا به په دې پټولو باندې ثمنا قلیلا پیسې لګیا دنیا لګا اولئک لا خلق ما یاکلون دی ناچیا فی بطونهم په خېټو خپلو کې الا النار مگر اور اچیا اور الله ویا په ګېډو کې دی ما یاکلون دلته د اکل نه مراد خوراک نه دی دا چې هر شی خوري نو دای اچي ګېډې ته نو الله دا نه اچیا په خپلو ګېډو کې الا النار مگر اور اچي اور الله ویا چې ګوره ګېډو ته نو ګوره په کتاب الله باندې پیسې مالا بعضې خلکو له څه حلي ذکر کړي که دلته زمونږ یو حاجي دی هغه وایي موږ یو مولا راوستی فیصلې لره زمونږ لانجه وه نو وایي ما ورته ویلې چې پیسې لره ویل راته ویل چې پیسې لاله راکړي نښه به ولمه خو صحیح به لګي که پیسې دې رانه کړلې نو ډز به کومه خو ګوره نښه به خطا کوم نو بیا مو له د هغې زمانې موافق روپۍ وله ورکړي نو وایي بیا مې ورته ویل چې دا روپۍ له حلالې دي که نه نو هغه ویل چې دا ولې نه موږ په دې محنت کوو خوله پې توی کوو لکه څنګه چې ډمې ویاو که نه هغه یې وایي یاره وایي موږ په دې محنت باندې خوله توی کوو ګډېږه وجود ټول ښکاره کوه خوځوه او دارنګې بدکارۍ نه کوه وایي په دې زمانه خوله تویږي نه هره خوله خو یې نه ده ویلې په اسلام کې د خوله یې د تسکورې ویلې چې تسکوره بیلچه وې محنت وکړي او ته کما تسکورې وې نو ګوره مولان هم دا وله هیله کتي یا بانې وله کتي نو نه چې الله د یا په ګېډو کې الا النار مګر اور اچوي ډېره غټه ګناه ده دا د بني اسرائیلو په مولانو کې وه ولا یکلمهم الله خبرې به ونه کړي د دې اوس الله یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم او نه به پاک کړي دی ولره پاک به دی له نه کړي څه مطلب دی لا یسلو اعمالهم الخبیثه الله رب العزت به د دې پلیتو اعمالو نه خلاص نه کړي زجاج ویا الله به د یو تعریف چرته ونه کړي ولا یسمی مسکیا او دی ولا به چرته د اسکیا او نوم ورنه کړي امام قرطبي وایي یا معنا دا ولا یطهرهما من العذاب فی القیامه پاک بنه کې دی ولنا په ورځ د قیامت د عذاب نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه
درې کسان دیا چې د قیامت په ورځ به اوس الله خبرې نه کوي. درې کسان. یو کس هغه دی شیخ زانین چې شیخ دی او دا څه دی بدکاره زانی دی، یعنی بوډا دی او په دې مرض باندې اخته دی، شوقي د زنانو دی، زیات چرته د زنانو په مارکیټ کې ګرځي، کله یو مارکیټ لځي، کله مینا بازار لځي، کله شینا بازار لځي، کله د وساجي بل بازار لځي، مارکیټونو لځي بګیر سپینا او دارنګ اذان هم ډولي کله وتا مجلیګر مولوی صاحب وای کنه وای دا ځنې طالب العلم یاد اتلې وای صدر بازار په خبرله نو په صدر بازار کې وجنه کې داسې ګرځي کنه یک دلې ګرځي ته وګنه الکان دي نو وای دام وته خوار پدې دا دې سړک په غاړه تاویږي را تاوی چې و تختره کما ته وګوري نو یغه ته چې کله وګوري وای مخته وانه چې داړي والا او ګيري والا دی پرې دا وای نو بس سبه ته خوار ځنه په جب کې ټوپۍ بازار ته ځي کنه مارکیټونو ته نو زیات جب کې ټوپۍ خیا چې ماتم سوګور الله دې پویا کا ستا د خپل شړې سره جامې غزاوه د خپل شړې سره څه کا وخت به غزاوه او جامې مو سخوراوه لکه ساده وګدو لمنو سره او دارنګ ساده وګدي ګيري سره دا خونک بازار سنه کوي باندې خلک یې کنه ګورک دا مرض دی مرض دا چې انسانانو ته کله ولګي الته برانشي په صورت احزاب دي ته مرضی ویلې الله غورا سړی چې داغه په زړه کې مرض دی شوقي دی د زنانو نو دې زنانو ته الله وی غورا تاسو به په وینا کې نرمي نه پیدا کوي نرمي باندې کوي چې د کوټې یاره دروازه ته څوک ویا او ته په مکری आवाज باندې ناری ویا نه کټر جواب ورکوا وې څوک نشته ځا ناری نه او چې ته आवाज مکرې کې انو دا غزل کې خو مرز دې د مخکنه منګه کورې پټ کړي نو خامخا منګه کورې څه حرکت وکي نو زړه کې به شوق به څه یا فزړه کې به زنانه او ته میلان را پورته شي الکه ته مخان لکان یا مال خاندار اول دا خو امراض یا امراض نو امراض چې د پزړه کې وکنه نه الله ویا د سه خلقو تبا आवाज نه نرمي پزړه کې به نرمي پیدا شي نو یو ویا شیخ زانینا یو سړی دی چې الله به صاحب ورځ قیامت باندې خبرې نه کیا چې هغه شیخ دی او بدکار دی سپینګری دی بدکار دی د دین امانه ده د دې د وجنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وی په اخر د امت کې با پروات کې راځي لونډه بازان پیدا شي لونډه باز به پیدا شي د قیامت نه خده یعنی هغه سړی به پیدا شي هغه مشرانه چې هغه به د ځان سره کشران واړه ګرځي کشران الکان به ګرځي د ځان سره وسلان شمنډه بارګیانه والاله ځان سره وړي وړي کتر کې نه وړي مشومانی وړي وړي نولی دا دانګ لال شنایانو لرا داغو حالت دیو ځان سره وړي وړي کتر کې نه وړي دا څه د پاره چیرې مال گا کرش و چې تکل ځی کنه او چې کله ګیره برابر او یا امیر سی به یاد ل کټینګونه مټینګونه نه او یاد ل ګیره میری نه وای او یاد ل سټایلونه نه جوړي اخوار ناسه مچان شړی چرته یا او گا کول ورش او چې کم او ساجي د ځان سره دانی کینه ولي سید خطه ملکونه کې و زنانه کینه د ځان سره په احمام کې و سره چختاج کچیکه یا حجامت برابر یا ګیره برابر پرید برابر ځان برابر یا نګورا د سړو په حمامونو کې جنہ کیناست دا یو سر کینو نو اق حمام باندې رشت وې نمبر میراغه سره لکه د 200 بجو دی 200 بجو د 100 بجو دا نست او چې کما عام شرعي خلق دی او دیندار اخواله څوک نه وي نو استاد روپۍ په دې چیز باندې غټل حرامي دي مرداري کپړو والا لور شو سالي کپړې چې خرڅیا کور زنانه و دا خرڅیا کو د نارینه و دا خرڅیا آی د ځان سره څیا کترې کینه ولي واړې ځان سره کینه ولي هغه د ځان باندې وروره د زنانه ونه دای چې کم میکاپ کوي کنه ستانه په طریقه ولا باندې وسلکان میکاپ کوي
ته چېرته په مخه او په لاسونو باندې لګیا او هغوی د بلا بجو بالټي جوړ کړي دي روغ وردانګي د شپې نه بالټي ته ور ودانګي دا لکان د بلیچو بالټي ته ودانګي دارنګې یا د میک اپ کم بالټۍ دی د ګولډن فرم کریم کم دی د هغې بالټي ته روغې دانګلي او سترګو باندې پټۍ لګولي دا یو څه د سپیمو سوریم څه کړي چمکاو کړي نو سار چې راولي یا لطیفه مې ته نه وه کړې یو چېرته ساده ښځه وه مړې لتلې وه با کې یوه ښځه چېرته ناسته وه نو دا ښځې د مخه دا چمکاوېدلو ښایسته پړقې وه کریم ریم یې لګولي دې بوډۍ به یې ورته ویلي ساده بوډۍ وه زموږ په شانتې ویل چې بچیه دا مخ خو دې ماشاءالله ډېر ښایسته پړق ویه ویل چې دا څه عمل کې ویل چې ابۍ زه خو دا نه شپې 6 رکعته تهجد کوم نو دا تا نه دی اورېدلی چې من کثر الصلاة باللیل حسنت وجهه بالنهار چې د چا د شپې منځونه ډېر یا نو د سارې د مخ نه بریښ زیات چمکا کوي ویل زه خو تهجد کوم نا بوډۍ ابۍ ورته ویلي ویل بچیه 6 رکعته کې ویل یو 4 اوسه نور که 10 یې کا ویل چې دا ښکته مرۍ دې موسه سپینه شي ځکه چې مخ دې خو 6 رکعتو سپین کړی دی خو چې دا نور بدن هم دله سپین دي نو داسې ښه نو بهر کې په مسله دا ده چې یو ګوره شیخ خنزاني نه الله به اوسه په ورځ د قیامت باندې خبرې نه کوه هغه سړي سره به نه کوه کم سړی چې بدکاره بوډای حدیث کې راځي فاطمه زهرا وی رضی الله تعالی عنها رسول الله کور ته راننوت نو د الله پیغمبره جړل نه فاطمې ته تپوس وکړ بابا ولې جاړې نو رسول الله ته فرمایي چې الله فرمایي چې ماله د بوډا نه حیا راځي اوس زه دا وایم په دې جاړم چې دې بوډا له د الله نه حیا ولې نه ورځي د سپینو ډکو نه الله له څه ورځي حیا ورځي چې ګیرې په اسلام کې سپینه شوه که نه نو د دې خطا هم الله نه لیکي خو چې بیا داسې بدبخته شي که نه نو بیا حال دی ډېره د نوسو خاوندان دي د کړوسو خاوندان موبایل اوس غټې غټې تختې ورسره دوی په کورونو کې ناستې فیسبوک کې کوي نو خامخا په فیسبوک کې هغو کې موبایلو کې یو ویني تخترکې مخترکې ویني نو بس د اړي څوکه وکړي او خبره ټوله د زړګي ده نو بس مسله بیا خرابه نو بیا زنانه وایي یاره وایي زما ښه ژوند او ته ګوره کور ته به یا خرچې م راوړلې ماله به م راکوله بچو ته به م ښه نظر کاو ته ګوره وایي په سپینه ګیره باندې ځان شرمولی دی په سپینه ګیرې ځان نه دی شرمولی دا موبایل کې په ټوکیا ووه موبایل کې په ټوکیا ووه چې دا فیسبوک یې نه کوي دی ولې ونه یې کړی نو بیا نه نو بیا د وسایل څوک په مردان کې ناست دي څوک په سوات کې ناست یا څوک په پېښور کې ناست یا څوک په اسلام آباد کې ناست دلته خوار بچیا خواره ښځه هغه پاتې نو لعنت د باندې لاوري ورا د قیامت په ورځ بس الله خبرې نه کوي سخته ګناه ده دویمه مالکون کذاب یو چې باچا او دروغ جن و نو لا یکلمه الله الله به څه خبرې نه کوي چې باچا هم دی او دروغ هم ویه ځکه نن سبا خو دروغ نه وایي نن سبا خو بالکله تبه الملائک ده نو ملائک دی ټوله نه مولان دروغ ویه نه یې وسالیان ویه او نه سیسیان ویه درېمه وایلن متکبره بل متکبره لکه چې غریبه مې او متکبره مې نو غر کې وی کاد الفقر ان یکون کفرا وی نږدې ده وی چې دا غریبي کفر ته سړی ورسوي نو ګوره یو چې غریبه مې او تکبر هم ده پکې دې درېو سره به خبرې د قیامت په ورځ نه کوي الله لا ولا یزکیهم او نه به پاکې دیو لره ولهم عذاب علیم او دیو لره به عذاب دردناک دا څوک دي وی ور الله اولئک الذین اشتروا الضلاله دا خلک دی الله وایي چې د یا غوره کړې دا ګمراهي بالهدا په مقابله د هدایت کې آیات د مخکې آیات سره پیټ کا مخکې ولا دا قباحت ذکر کو چې ویشترون بی ثمنا قلیلا نو اوس وایه
اولئک الذین لا دا خلق دی اشتروا الضلالة چې دی خوښه کړې ده کتمان، دی خوښ کړی دی پټول د مسلو، پټول د قرآن، بالهدى په بیانولو د قرآن باندې، یعنی خوښ کړی دی چې قرآن به پټو، مسلې به پټو، په څه باندې؟ بالهدى په بیان د قرآن. نو د قرآن بیان نه کوي. نو دا بعضې وایي که نه وایي ته پکې ناشنا خبرې کړي. ابل یو ځای کې ناست وم، یو ځوان هلک دی هغه رالی خواته مې کېنست، بېګا بل بېګا مازدیګري کې وایي یو کلي ته تللی وم، وایي یاره خپلمانې وایي زنانه راته ویله چې ستاسو دا مولا خو ګډې وړې وایي مالي څه ګډې وړې نه وامه. دا پاک په تخترکو باندې بدې لګي زما دا خبرې چې هغه استاد د مینه بازار شوقینې دی د دې بخلاصي پاو باندې بدې لګي. ما خو د قرآن حدیث نه هټ څه خبره نه ده کړې، خو پاکه خبره کو، پاکه صحیح واضحه. نو چې واضحه خبره وکړي چې دا پې پوه شي، دا د مولانو نه دي پوه کړي. څوک ته د عربۍ عبارتونه وایي، څوک ورته په عربۍ کې وایي، څوک ورته په اردو کې وایي، څوک ورته په پارسۍ کې وایي، او زه درته په پنجپیرۍ پښتو کې وامه چې مشایخو دا قرآن هم دقه شانتې بیان کړی دی. دا قرآن الله را لېږلی دی د اصلاح د بازارونو دپاره، د اصلاح د ښځو دپاره، د اصلاح د نارینهو دپاره، د اصلاح د بوډاګانو دپاره، د اصلاح د حکمرانانو دپاره، د اصلاح د سیاسیانو دپاره، د اصلاح د مولانو دپاره، د اصلاح د طلباو دپاره. دې له قرآن را لېږلی. دا دې له نه دی راغلی چې دا مطلق دی خو دا مقید دی، او دا ټکی په قرآن کې څو کرتې راغلی او څو نه دی، او دا د قرآن کریم کې دې کې شر دی او په دې کې مشروط دی، او په دې کې شر دی او په دې کې جزا ده. بوډۍ به په دې څه پوهېږي چې دا کومه ژبه وي چې زه تا ته وایم چې دا شر دی او دا مشروط دی، او دا قید دی، دا مقید دی، او دا مطلق دی، او دا پلا دی، او دا پلا دی، دا امر دی او دا نهي ده. او چې دا څه وایي مړه د دې د وجې نه خو خلک د قرآن اورېدل هم تنګ کړه چې په پېږو نو څه له ورته کینو. پښتو کې ورته ووایه پیکه په زور او زیر، صحیح ده. هغه نقصانونه بیان که، هغه فواید ورته بیان که چې قرآن لره شي، قرآن کریم ته کیني. دا د دې دپاره نه دی. زموږ د مشایخو طرز او طریقه دا و، هغوی به په پښتو کې قرآن و، موږ خو د خلکو نه قرآن ورک کړو. هغوی به په بدعاتو رد کاو، په اسقاطونو به یې رد کاو، په شومو به یې رد کاو، په څلوېښتو به یې رد کاو، په درېیمو به یې رد کاو. د هغې به یې ورته وضاحت کاو چې درېیمه څه ته وایي، څلوېښتمه څه ته وایي، شومه څه ته وایي. دا به ورته پاک پاک بیان کړ. بدعاتو به خلاف صحیح ده. په رسم به هغوی رد کا، رسمونه به یې ورته ذکر کړه. دا رسم مه کوه، سپینې چرګې مه وړه، چیني مه وړه، مړو له د اختر په ورځ مه ځه، د جمعې په ورځ مه ځه، اولنی اختر یې دی، دا مه کوه، دا مه کوه. دا به راشي که په رسمونو باندې قرآن رد کړي. دا رسمونه ورته ذکر کړه. زموږ نه ورک شو. د مشایخو طرز تاسو ختم کو. د مشایخو طرز د قرآن اختصار د امت اصلاح دې له راغلی ښه. علوم د قرآن دغه دي چې خلک پې سم که، برابر یې پې که. نو مسله دا ده چې ګډې وډې نه و، قرآن درته و. دا خو رسول الله ته ویلي ویل دا خو ګډ وډ خوبونه دي، ویل هذا شیء عجاب، ویل دا خو ناشنا خبرې کوه. دا خبرې وی زمونږ اباو نه دي کړي، زمونږ مولانو نه دي کړي، زمونږ موتیانو نه دي کړي. دا یې پیغمبر ته ویلي که نه. ګوره چې کله هم ته قرآن صحیح بیان کړي او د قرآن حق ادا کړي، نو تا پسې به باطل خوله چوتی. چې خوله چا چوت ونه کړه که نه، نو قرآن دې نه دی بیان کړی. زمونږ یو طالب العلم دی، وایي زه یو ډاکټر خواله ورغلی و. وایي ما نه یې تپوس وکړه چې سبق چېرته وی. ما ورته ویل چې د ده مدرسه کې. وایي ما ته ویل چې مړه چېرته بل چېرته لاړ شه، د سبق مه ووه. ویل ما چې ولې؟ ویل چې مړه دا خو یو سړی هم نه پرېږدي، کله ډاکټرانو پسې نښته یا کله په مارکیټونو والا، کله بارګینیان یاده یا. نو وایم دا حرام خواري دي که نه؟ حرام خواره به یادې، نو په ده باندې اوس بده لګېږي، حرام خور دی که نه؟ نو په حرام خور سړي مسله بده لګي، نو بده په ځان مه لګوه. کو عیب د پکې دی وی باسه د ځان نه، او کو په ما کې کم عیب را پکې دی او زما خبره د قرآن د حدیث نه خلاف ده، نو راشه زما اصلاح وکړه. وی ته خو د قرآن د حدیث نه خلاف لګې، قرآن یو څه وایي ته بل څه وایې، حدیث رسول الله یو څه وایي ته بل څه وایې. اصلاح پکار د امت مسلمه.
او د خو طلباو ته وایم په مدرسه کې مې استادانو ته مې لس 12 استادان چې ستاسو به د الله په نسبت باندې مجرمانې وي چې ما خلاف سنت یو کار کاوه او تا ما ته خبر رانه کو کیدای شي چې زه یو کار قصدن کومه یا یو کار نسیانن کومه یا می فکر نه نو ته ما ته ووایه چې مولوي صاحب دا کار ولې ته کوې دا خو حدیث کې داسې ده او ته داسې کوې قرآن کریم کې الله داسې وایي ته داسې کوې دا قرآن د اصلاح لپاره دی او موږ به د یو بل سره ژوند د اصلاح په بنیاد تېرو طرفګانیانې به نه کوو چې یاره زما خبره په تا بدلېږي او ستا خبره په ما بدلېږي نه چې خبره دی د قرآن او د حدیث سره تلمه برابر ده نو زما رورې کو ته په لندن کې ولې نه او ته په امریکا کې ولې نه خو چې خبره دی یا د قرآن او د حدیث څخه خلاف ده او عمل د خلاف دی کو ته زما پلار ولې نه او زما رور ولې نه خو خبره د دیوال ته راته بومه او راته غومې او استاد یې ستا نه منم خبره دی د قرآن حدیث باندې د تلم دا تله د میزان ده دا چابړی دی په دې به تلې صحیح شوله نو بده قرآن په ځان باندې بد مه لګویه قرآن راغلی دی د امت د اصلاح لپاره اولئک الذین اشتروا الضلاله الله دا خلق دی چې د یا خوښه کړې ده ګمراهي بالهدی په مقابله د هدایت کې دا پټواله د قرآن دا مسلې چې پټې کړې دي دا وتخید یا بالهدی په مقابله د بیان د قرآن بله معنی واوره اولئک الذین دا خلق دی اشتروا الضلاله اشتروا الدنیا بالدین چې دی واغستله دنیا په دین باندې دنیا یې په څه واغسته په دین یې واغسته وسته ګوره کنه مولا دی وسته ګوره سیسیان دی دروغ یې اخیستې دی په څه باندې په رښتیا دوکې خوښه کړې ده په مقابله د رښتیا کې دروغ یې خوښ کړې په مقابله د رښتیا کې جمهوریت یې خوښ کړی دی په مقابله د اسلام کې بهایي زنانو خوښه کړې ده په مقابله د پردې کې دارنګې بدعت یې خوښ کړی دی مولانو په مقابله د سنت کې شومې خوښې کړې دي په مقابله د رواج په مقابله د څه کې د سنت رواجونه یې خوښ کړي دي په مقابله د سنت کې دا آیات ټولو ته شامل دی داسې نه ده که نه چې د قرآن بس دا جامعه آیاتونه دي او جامعه دې ته څه ویلي دي د حکمت نړکې خبرې ورته ویلي دي موعظه یې ورته ویلې ده حکمت یې ورته ویلې دی یو نصیحت دی یو حکمت دی دا قرآن کې دی والعذاب او خوښې کو عذاب لره بالمغفره په مقابله د بخښنه کې خوښې کړله دنیا خوښې کړله د دنیا ذلت خوښې کو د دنیا سپکاوالی بالمغفره په څه کې خوښ کو د قرآن په صبر په قرآن یې صبر ونه کو په لږه دنیا باندې صبر ونه کو فما اصبرهم علی النار څخه صبر دی د دې خلکو په اور باندې دا څنګه صبر کوي یعنې خاوته پته ده چې یاره د عمل زما خراب دی او صحیح د دغه باوجوده د عمل کوي تفسیر مدارک ښکلې معنی کړې ده وی علی عمل یؤدیهم الی النار وی څه صبر دی د دې خلکو چې هغه عمل کوي چې هغه مودي الی النار دی چې ورته دی به یو ښه صبر دی پې کړی دی که په بقو ته ګورې چې زما د عملونه سبب د جهنم دی زما د اقوال او زما د خبرې سبب د جهنم دی وی څه ښه صبر دی پې دی ذالک دا عذاب الله ویا د دې د وجې نه دی الامر ذالک خبرم دقه رنګې د زجاج ویا بأن الله یقینا الله تعالی نزل الکتاب الله را لېږلی دی قرآن بالحق یا د پاره د حق د اظهار نو د توه د ودرېږه نو دی څه چل وکړو فاختلفو دی ته د اختلاف کتاب جوړ نو دا ته چا جوړ کړی دا یهود او نصاراو دا ته نه د مکې مشرکانو ته د اختلاف کتاب جوړ کړی اوس هم امت ته د اختلاف کتاب جوړ کړی امیان ویا وی زمونږ نه مولانو طرف خطا کړی دی الله وی نه مولا د نه دی خطا کړی واعتصموا بحبل الله راځه الله ویا په دې کتاب باندې منګولې ولګوه بس یې کوي وهذا صراطي دا ستا د رب لاره ده مستقیمه ډېره نیغه ده فاتبعوه الله دې پسې روان شه کنه وان هذا صراطي مستقیمه
دا الله وی زما لاره ده نیغه ده دا قرآن الی فتبعو دی پسې روان شه ولا تتبعو السبلا الی په نورو پاټیانو پسې مزه په نورو تنظیمونو پسې الله وی مزه فتفرق بکم من سبیلی الی زما د لارې نه به دې واړئ نو یې نړول ځوانان یې د قرآن نه وانړول فیسبوک یې وله په لاس کې ورکړلې موبایل یې ورکړلې قرآن یې تېنه پاتې کړو زنانې روانړولې یا په بازارونو باندې قرآن یې تېنه پاتې کړو په رسمونو باندې روانړولې قرآن یې تېنه پاتې کړو نه لای دا زما لاره ده ګوره دې باندې راځه نه لای د اختلاف کو الله را لېږلی دی قرآن بالحق دپاره د حق د اظهار دپاره یې را لېږلی دی قرآن وَإِنَّ الَّذِينَ يَخِنَنَا کسان اختلفو چې د اختلاف کړی دی فی الکتاب په قرآن کې یا مراد د کتاب نه مدارک وی تورات دی یا تینا مراد قرآن دی خدای زمانی سره لګي چا چې اختلاف کړی دی نو حق شامل دی لفی شقاق الله و یاد یا په بدبختی او دشمنی کې دی بعید ډیر لره کې په لرې دشمنی او په لرې بدبختی کې دی تفریح وکړه یو لسمه